بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعلموا النحو كما تتعلمون الفرائض او كما قال. نن چې د کمی دوري آغاز من کو او کومه دوره شروع کو نو هغه د دوو فنونو متعلق ده. یو ته منګه نحو وایو، بل ته صرف وایو. صرف به باره کې چې کومه گفتگو من کو انشاءالله تعالی هغه به وروستی. د ټولو نه مخکې منګه د نحوي گفتگو کو، د فن نحوي، د نحوي کومه فن چې دی په هغې باندې گفتگو کو. د دې پورا علم نوم دی، د دې فن نوم دی علم النحو. علم النحو علم معنا خو تاسو به د علم معنا پیژنئ چې د علم معنا ده په یو شي باندې پوهېدل، یو شی پیژندل. د نحو لغوي معنا څه ده؟ نو د دې لفظي نحو لغوي معنا ډیر شی دي. د عربو یو شاعر د دغې نحوي معنی په خپل شعر کې ذکر کړي دي او شعر دا دی: نحونا نحو نحوك يا حبيبي، نحونا نحو ألف من رقيبي، وجدناهم مريضا نحو قلبي، تمنوا منك نحوا من زبيبي. د دې معنا دا ده نحونا منګه اراده وکړه، نحو نحوک ستا د قبیلې طرف ته، یا حبیبي ای زما محبوبه، ای زما دوسته. نحونا نحو ألف من رقیبي وګرځو منګه 1000 زر دوستانو لره، تقریبا زر دوستانو لره. وجدناهم مریضا نحو قلبي، بیا موندل منګه دیو مریضا مریض نحو قلبي د خپل زړه په شان. تمنوا منك نحو من زبیبي، هغوی ارزو کوله ستانه د یو خاص قسم کشمش و وسکو. نو ګوره په دې شعر کې نحو لفظ نحو بلا شی پیره ذکر شو که نه شو؟ ذکر شو. نو ګوره نحونا منګه د دې نحو یو معنا راځي اراده. څه راځي؟ اراده. بیا د لفظ نحو معنا راځي طرف. څه راځي؟ طرف. د لفظ نحو معنا راځي قبیله. څه راځي؟ قبیله. د لفظ نحو معنا راځي اوړېدل، مخ اړول، توجه. د نحو معنا راځي مثل. څه راځي؟ مثل. او د نحو معنا راځي خاص نوع، خاص قسم، خاص قسم. او د نحو معنا راځي هم اعراض کول. څه کول؟ اعراض کول. ګوره په فقه کې منګه دا عبارت پتا سو چې کله انسان غسل کوي نو بیا فقها ذکر ثم يتنحى عن ذلك المكان، په قدره کې وتا سو ویلي بیا د دې مکان لږ اقوا شي نو اعراض دی وکي. څه دی وکي؟ اعراض. او دغه شان د نحوي لفظ نحوي معنا راځي حفاظت کول. څه کول؟ د حضرت علي کرم الله وجهه نه روایت ته چې کله دا نحویین د حشر میدان تراشي او نو الله رب العزت به فرشتو ته وی انحوهم عن النار، انحوهم د اور نه دیو لري کوي، حفاظت تی او کوي د اور نه، د دې خلکو حفاظت وکي.
لکه څنګه چې دی خلکو زما د کلام حفاظت کړی دی د غلطو نه، زما د کلام حفاظت کړی دی د غلطو نه. نو دا خو د لفظ نحوي لغوي معنی شوي. لفظ علم النحو دا د دوو الفاظو نه جوړه ده. د علم معنا ده پوهیدل، یو شی پیژندل، یو په معلوماتو کې اضافه کول، او د نحوي معنا دغه بلا شی معنی د نحوي سره رالی مخې ته. اوس علم النحو ته علم النحو ولې وی؟ علم النحو ته نحو ولې وی؟ نو کله چې ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی دا اراده وکړه چې عجمی خلق په قرآن کې ډېرې زیاتې غلطۍ کوي، نو هغوی څه قواعد او ضوابط جمع کول شروع کړل، او دغه خپل رائے حضرت علی کرم الله وجهه مخې ته پیش کړه چې بسم الله الرحمن الرحیم الکلمة على ثلاثة اقسام. نو حضرت علی کرم الله وجهه چې کله دا واوریدل، نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته یو جمله ویله، وی ما احسن هذا النحو الذي نحوته، ما احسن هذا النحو الذي نحوته. نو لفظ نحو وی دا څومره بهترین سیز دی، څومره بهترین طرف دی، الذي نحوته د کوم سیز چې تا اراده کړې ده، د کوم سیز چې تا. نو ګوره لفظ نحو حضرت علی کرم الله وجهه په خپل الفاظو کې ذکر کړل. ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی مخې ته رالی، هغې ورته وی زما زړه غواړي چې زه څه قواعد او ضوابط جمع کم چې د هغې په بنیاد باندې عجم خلق د خپل قرآن اصلاح وکړي، خپل قرآن ټیک ووایي، زما زړه دا غواړي. نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته په جواب کې دا وی ما احسن هذا النحو الذي نحوته، څومره بهترین سیز دی، څومره بهترین طرف ته تا اراده کړې ده، تا اراده کړې ده. نو د دې په بنیاد باندې چې حضرت علی کرم الله وجهه په دې خپل الفاظو کې لفظ نحو ذکر کړی دی، لفظ نحو. نو د دقې په بنیاد باندې د علم النحو نوم علم النحو کې ښودلی شو، د علم النحو نوم علم النحو کې ښودلی شو. اوس تاسو ته به پته ومي دا خو موږ د لفظ علم او لفظ نحو تحقیق وکړو چې علم النحو علم د څه څیز نوم دی، دا لغوي تحقیق شو او وجه تسمیه مخې ته راله. ستاسو په علم کې به دا خبرئ چې کله هم موږ یو علم زده کو، یو علم شروع کو، نو د هر علم د شروع کولو نه مخکې د یو څو خبرې په خپل ذهن کې راوستل ضروري، یو څو خبرې په خپل ذهن کې راوستل ضروري. نمبر 1 د علم تعریف، کم علم چې ته زده کې نو د دې تعریف څه دی. نمبر 2 مقصد علم، غرض د دې علم څه دی، د علم ولې زده کې. نمبر 3 په دې علم کې به د کم شیزونو بحث کېږي، کم شیزونه به مخې ته راځي. نمبر 4 دا علم د دې علم تدوین چا کړی دی، دا علم چا مرتب کړی دی. او نمبر 5 فضیلت او تاریخ علم، چې د دې علم تاریخ څه دی، د دې علم فضیلت څه دی، دا علم موږ ولې زده کوو، ضرورت یې څه دی. نو دا خبرې ذهن کې راوستل ضروري دي. اوس د ټولو نه مخکې موږ د یو څیز تعریف ولې زده کوو. تعریف زده کول ځکه ضروري دي که موږ د یو څیز تعریف زده نه کړو نو بیا به د یو مجهول شیز طلب کول لازم راشي. مثلا تاسو ته د موبایل په باره کې هیڅ معلومات نشته، مثال صحیح ده، او زه یو کس وکیل جوړ کړم چې لاړ شه
موبایل واخله نو هغه به کله چې کله بازار ته لاړ شي نو کله به د سبزۍ دکان مخې ته ودرېږي او کله به د فروټ والا دکان مخې ته ودرېږي او کله به د کراکرۍ سامان مخې ته ودرېږي ولې چې هغې ته د هغې موبایل د سره تعارف شته نه نو چې کله موږ ته د یو څیز تعریف په باره کې فتح نه نو د مجهول شیز طلب لازم راځي د مجهول شیز طلب لازم راځي نو د دې وجې نه کم شیز چې موږ زده کوو نو د هغې تعریف به زده کوو نمبر 2 د یو شیز غرض او مقصد ولې زده کول ضروري دي د یو شیز مقصد باندې ځان پوهه کول مقصد زده کول ځکه ضروري دي که چېرته موږ ته د یو علم مقصد پته نه د یو علم د غرض پته نه نو بیا خو به زمونږ وخت ضایع شي څه به ضایع شي وخت ضایع شي نو خپل وخت قیمتي کول د ټول نه مخکې غرض پیژندل څه پیژندل غرض پیژندل او دریم خبره دا ده چې د یو شي موضوع زده کول چې د دې فلانې علم زه زده کوم د دې موضوع څه ده په دې په کم څیز کې به بحث کېږي ولې که چېرته موږ ته د یو څیز موضوع پته نه نو کېدی شي موږ د موضوع نه هټ کر هغه شی زده کول غواړو یا موږ یو شی زده کوو او د موضوع نه خارجي په خبره باندې پوه شئ نو کوم علم چې زده کوو نو موضوع به موږ ته پته وي اوس فضیلت علم تدویني علم ضرورت علم دا ولې موږ زده کوو دا ځکه زده کوو که چېرته موږ ته د یو علم ضرورت پته نه د علم د تدوین پته نه نو بیا د هغې علم وقعت د هغې علم فضیلت زموږ په زړه کې نه کیني داسې ده که نه ده نو د دې وجې نه تدوین چې د علم چا مدون کړی دی چا راجمع کړی دی چا لیکلی دی د دې فضیلت څه دی موږ ته په دې علم باندې څه میلاویږي چې کله موږ ته د فضیلت پته ولګي او د تدوین پته ولګي نو د هغې نه وروستو به هغه علم ډېر موږ په شوق باندې زده کوو داسې ده که نه ده داسې ده اچھا اوس راځو د دقې مختلف علومو د علم النحو تعریف ته د هر علم د شروع کولو نه مخکې د ټولو نه اولنی څیز چې کومه زده کول پکار دي نو هغه ده د هغې علم تعریف علم تعریف نو د علم النحو تعریف خو به مخکې هم تاسو ته پته وي چې علم النحو څه شی دی څه څیز نوم دی خو به هر حال چونکې تعریف ضروري دی د دې وجې نه تعریف ذکر کوو نو علم النحو تعریف دا دی هو علم يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض دا علم النحو یو داسې علم دی چې د دې په واسطه باندې د اسم فعل او حرف اخیری د اخیری لفظ احوال د اخیری لفظ اعراب پیژندلی کیږي چې مثلا جاء زیدون نو زیدون کی په دال باندې پیش دو پیش ولی رالی زیدون مرفوع ولی دی رأیت زیدن زیدن منصوبه ولی دی مررت بزیدین زیدین مجروره ولی دی نو د علم النحو یو داسې علم دی چې موږ ته د اسم فعل او حرف په باره کې د هغې اخري لفظ باندې د هغې په حرف باندې چې کومه حرکات و سکنات راځي د علم النحو په واسطه باندې به دا موږ پیژنو دویم شیز وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض او د دې علم النحو په واسطه باندې به د بعض کلمو د بعضو سره میلاوهل د هغې د کیفیت پته لګي د هغې د کیفیت پته لګي چې دا اولنۍ جمله ده دا بله جمله ده دا دواړه موږ په خپل منځ کې میلاو کړي آیا دا میلاوهل صحیح دي او که نه صحیح دي او که نه چې دا موږ میلاو کړي موږ ته فایده سره راله د هغې فایدې نه وروستو
د هغې فایدې نه وروسته به موږ بیا ترجمه صحیح کوو. نو ګوره د علم النحو د دې نه د علم النحو مقصد او غرض هم ذکر شو، معلوم شو. اول دا دی چې د دې په واسطه باندې د یو لفظ په معرب او د مبني په حیثیت باندې پیژندلی کېږي چې دا لفظ معرب دی او که مبني دی. معرب او مبني ما آسان تشریح تاسو ته وکړه چې د یو لفظ آخري حرف، یو لفظ آخري په دې باندې چې کومه اعراب ویلی کېږي نو د علم النحو په واسطه باندې به دغه اعراب پیژندلی کېږي، دغه اعراب پیژندلی کېږي چې په دې باندې به څه راځي. دویم دا دی چې یوه کلمه موږ د بلې کلمې سره میلاوو نو هغې کیفیت څه دی، هغه په کوم کیفیت باندې موږ میلاوو، دا جوړیږي څه، په خبر باندې پوه شوئ. نو د دې ترکیب څه دی، دا فاعل جوړیږي، مفعول جوړیږي، دا حال جوړیږي، تمیز جوړیږي. نو د دې علم النحو په واسطه باندې به دقه موږ پیژنو. په خبره پوه شوئ. اچھا دا د علم النحو تعریف شو. اوس د علم النحو مقصد او غرض څه شی دی؟ نو صیانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب. ذهن یا جبه، صیانة اللسان ام ویلش، ذهن یا جبه په کلام عرب کې د لفظي غلطونه بچ کول. د لفظي غلطونه دا مقصد دی چې کله علم النحو علم او فن موږ زده کو نو چې کله قرآن موږ مخې ته کیدو په قرآن باندې اعراب نه نو قرآن به د علم النحو په برکت باندې موږ صحیح بیا وایو. احادیث مخې ته کیدو او احادیثو باندې اعراب خاصم نه نو چې کله مخې ته موږ کیدو نو د په دغې احادیثو باندې به اعراب موږ څه وایو، صحیح وایو. دا د کوم علم د کوم علم په برکت باندې؟ د علم النحو په برکت باندې. دریم دا دی چې د دې علم موضوع څه ده؟ نو د دې علم موضوع ده الکلمة والکلام، کلمه او کلام، کلمه او کلام. کلمه او کلام باندې به مخکې وضاحت راشي. کلمه دا مفردی ته وایي، مفرده چې یوازې راشي، او کلام ما يترکب عن کلمتین فصاعدا چې د دوو کلمونه یا د دینه د ډیرو کلمونه مرکبې دي ته کلام وایي، دي ته کلام وایي. او یا د کلام تعریف دا دی چې ما یوجد فيه الاسناد، چې په هغې کې نسبت موجودي. څه موجودي؟ مثلا جاء غلام زید، د زید غلام رالی. نو ګوره د مجیئت نسبت د زید غلام ته وشو. په خبر باندې پوه شوئ. نو دا دې ته وایي موضوع. د دې موضوع څه ده؟ الکلمة والکلام. څلورم څیز چې کومه زده کول ضروري دي نو هغه تدوین علم. تدوین علم چې دا علم چا مدون کړی دی، چا لیکلی دی. نو په دې کې د نحویینو او محققینو اختلاف دی. بعض محققین دا خبره کوي چې د علم النحو دا فن چې کوم دی دا حضرت علی کرم الله وجهه هغه مدون کړی دی، یعنی شروع په حضرت علی کرم الله وجهه کړی و. دویم قول دا دی چې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا علم په تدوین باندې شروع کړی ده. حضرت علی کرم الله وجهه هغه واقعه څه ده او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې علم باندې شروع اولی وکړه د دې واقعه څه ده؟ نو حضرت علی کرم الله وجهه
واقعاتو کې راځي چې حضرت علي کرم الله وجهه د دې چې کله اسلام پیلاو شو او اسلام د عرب د ځمکې نه ووته یعنی خور شو نو عجبي خلق په اسلام کې داخل شو نو حضرت علي کرم الله وجهه یو اعرابي ولید چې هغه اعرابي د قرآن مجید یو آیت لوسته براءة من الله ورسوله دغه نو أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله بديزي ورسوله ورسوله نو معنى دا چې نعوذ بالله من ذلك الله د مشرکین نم بری دی او د خپل رسول نم څه شه دی بری دی نو چې کله حضرت علي کرم الله وجهه دا قصه واوریده دا خبره ولیده نو ډیر افسوس وکړو چې عجم خو په اسلام کې داخل شو خو په قرآن په کار دادی چې دیو ټیک وای نو حضرت علي کرم الله وجهه خپل غلام ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی حکم وکړو چې لاړ شه او دا علم مدون که خو حضرت علي کرم الله وجهه يسوء الكلمة على 3 أقسام دا اوي او دا غیر وروسته ته مزید تحقیق وکا او دا علم مدون کا یو واقعه دا راځي نو دینه معلومه کی دا چې د علم تدوین حضرت علي کرم الله وجهه شروع کړو دیمه واقعه دا راځي چې حضرت عمر یو دغه شان یو کس مسلمان شو نوے عربیو یو عجبی په حرم شریف کې ناسو قرآنی وی دقی آیات ته چې ورسیده ان الله بريء من المشركين ورسوله وزي ورسوله وی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا واوریدل نو ډیر افسوس وکړو او وی چې ګوره دا خو به نورم اسلام مخ کې په وړاندې ځي نو که حالت دا شو وس چې څنګه دی دا خو به ډېره زیاته ګرانه شي د دې وجې نه د داسې علم تدوین پکار دی چې دا خلک د دې په واسطه او د دې په ذریعه باندې څه وکړي دا خلک د دې په واسطه او د دې په ذریعه باندې قرآن صحیح ووایي نو د دې وجې نه بعض مؤرخین او محققین وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې علم شروع کړی او بیا حضرت علي کرم الله وجهه لږ مخکې بوته او بیا ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی مزید بوته خو محقق او تحقیقی قول دا دی چې ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی د دې فن علم النحوی تحقیق کړی دی مخکې بوتلی دی خبر باندې پوه شئ که دا د علم النحوی اولنی تدوین حضرت علي کرم الله وجهه ته منسوب شي نو بیا هم څه خبره نه ده او که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته منسوب شي نو بیا هم څه خبره خو محقق قول دا دی چې د علم انضباط د علم راجمع کول مزید تحقیق کول د دې قواعد ضبط کول دا ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی کړی دی په خبره پوه شوي نو دا تدوین علم شو د دې نه مخکې راځي تاریخي علم یا فضیلت علم تاریخي علم به وروسته وي فضیلت علم نو ګورئ علم النحوی فضیلت خو ډېر زیات دی د ټولو نه لوی فضیلت د علم النحوی دا دی چې دا د قرآن او سنت باندې ځان د پوهه کولو واسطه او ذریعه ده په قرآن او سنت باندې ځان په پوهه کولو واسطه او ګوره د ټولو نه مخکې چې کله انسان عبارت صحیح وي نو ترجمه به صحیح وکړي داسې ده که نه ده خو چې کله سړی له عبارت نه ورځي نو ترجمه به صحیح وکړي نه اوس درته زه مثال در کوم مثلا منګه ووایو جاء زیدون
زید راله زید راله. وس د زید اعراب او په زید باندې عبارت پته ماته نشته، صحیح ده. نو دا راته وایي چې کله ماته د عبارت پته نه وي نو زه به د دې ترجمه وکړم؟ نه، زه د دې ترجمه نشم کولی. نو د ټولو نه مخکې ګوره د ترجمې په واسطه باندې انسان تفسیر ته رسي. څه ته رسي؟ او تفسیر اله کېږي چې کله د یو شي په مطلب او په ترجمه باندې ته څه کېږي؟ پوهه کېږي. او ترجمه اله پته لګي، اله صحیح ترجمه انسان کولی شي کله چې انسان ته د هغې د ترکیبي حیثیت پته چې دا فاعل جوړېږي او که مفعول جوړېږي. په خبره پوه شوئ؟ اچھا، دویم ما تاسو ته مخکې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قول پیش کړو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض. ای خلکو نحو داسې زده کوئ لکه څنګه چې تاسو سنت او فرائض زده کوئ. سنت او فرائض زده کوئ. ولې زده کوئ؟ ځکه چې سنت او فرائض خلک زده کوي د څه په بنیاد باندې چې زه به دې عمل وکړم. او قرآن تر څو پورې چې د نحوې پته انسان ته نه نو ترجمې په صحیح پته نه. چې کله د ترجمې پته نه نو د قرآن د مطلب پته انسان ته، حالانکه قرآن خو الله د عقیدې د صحیح کولو او د عمل د بر را لېږلی که نه، خو چې کله موږ ته د ترجمې پته نه نو بیا به د هغې د تفسیر د هغې د مطلب موږ ته پته نه لګي، موږ ته پته نه لګي. اچھا، او دغه شان د علماء کرامو مختلف اقوال دي د نحوې په باره کې چې الصرف ام العلوم والنحو ابوها. والنحو د علومو مور څوک ده؟ صرف دي. علوم مور څوک ده؟ صرف دي. او پلارې نحو ده. پلارې نو تاسو راته دا ووایئ چې د پلار او مور نه علاوه چې د چا پلار هم وي او نه د چا پلار وي نه د چا مور وي نو دنیا ته راتلی شي؟ نه، نشي راتلی. نو دقه شان د قرآن و سنت علوم زده کول، نور فنون زده کول، چاته چې نحو صرف نه ورځي نو دا علوم او فنون زده کولی نشي. په خبره باندې پوه شي؟ او وی النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. نحو داسې ده، داسې حیثیت لري په کلام کې، داسې حیثیت لري لکه څنګه چې په خوراک کې مالګه. په خوراک کې مالګه، کله چې په روټۍ کې مالګه نه نو که سړي دوو روټو ته زړه شوی خو چې کله په روټۍ پې بل منګ ولګي نو دوه روټۍ خوري بیا نه خوري. نو دقه شان په کلام کې حیثیت د نحوې دی چې کله د کلام نه د فنونو نه د علومو نه نحو وویستلی شي نو د هغې څه حیثیت باقي پاتې کېږي نه. اچھا، اوس تاریخ د دې علم النحو تاریخ چې دا مرتب شوی ده نو دا عمومي طور باندې موږ په 3 دورونو کې په 4 دورونو کې څه کولی شو؟ تقسیمولی شو. ګویا چې د علم النحو د تدوین 4 دوره دي. څو دوره دي؟ 4. اولنی دور، په اولنی دوره کې کوم شخصیات راځي؟ نو په اولنی دور کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی کرم الله وجهه، او د دې سره سره ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی. دا اولنی دورو. د ټولو اول دی خلکو د علم النحو تدوین کړی دی. علم النحو تدوین کړی دی او علم النحو لیکل شروع کړل اجازه کړی چا ده؟ دی خلکو ده. په خبره پوه شوئ؟ بیا دویم دور شروع کیږي د ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی د اولاد نه. دغه فن ابو الاسود دویلی رحمه الله تعالی چې کومه دی هغه مختلفو کلو ته لاړو، مختلفو ځایونو ته لاړه او هغه قواعد او ضوابط به جمع کول او څه د دې علم تحقیق او تدوین او تصفیه یې وکړه. د هغې نه وروستو دغه علم خپل اولاد او بچو ته وښو.
بچو ته وخو. بیا په دقې دور کې د ابوالاسود دویلی رحمه الله تعالی د بچونه ابو اسحاق رحمه الله تعالی او عیسی الثقفي او دغه شان ابو عمر ابن العلا او عبد الرحمن ابن هرمز الارج بیا دقه علم ته مزید څه وکړه ترقی ورکړه مزید. نو دا دویم دورو خبر باندې پوه شوي. بیا دریم دور بیا د دغه خلکو نه چې کومه دی دغه علم زده کو ابو عمر بصري او د دې سره سره ابو عبد الرحمن خلیل او د اغي شاگرد امام ابو بشر عمر بن عثمان سیبوی نوم خو سیبوی ریدلی کنه. نو بیا دا د عبد الرحمن خلیل شاگرد امام سیبوی په امام سیبوی چې کوم دی نو یو کتاب ولیکو د هغه کتاب نومو کتاب سیبوی او دای په علم النحو په فن باندې لیکلو علم النحو او دقه کتاب د کتابو سیبوی د نور ټول خلکو د پاره د مرجع حیثیت لري. د مرجع حیثیت ټول خلک چې کله علم النحو په فن کې تحقیق کوي نو کتابو سیبوی د هغې مخې ته کېدل څه دي ضروري دي. په خبره باندې پوه شوي د هغې مطالعه څه ده ضروري ده. اچھا او بیا په دقې فن کې ګوره د ټولو نه اولنی کتاب په علم النحو فن علم النحو کې لیکلی چا دی امام سیبوی او د کتاب نوم سو کتابو سیبوی. دو کتابونه ابو عمر ثقفي رحمه الله تعالی په دې فن کې بیا ولیکل. سو کتابونه د یو نومو الاکمال سو نوم یو او د دویم نومو الجامع دا په دې فن کې مزید تحقیق دروازه د دې کتابونو په بنیاد باندې کولاو شه او د دې نه وروستو د دې فن تحقیق او تدوین دروازه وسع شوه او د فن تحقیق او تدوین باقاعده شروع شو. پوه شوئ. اچھا د دې نه وروستو چې کله دا درې دورونه تیر شو نو بیا څلورم دور په څلورم دور کې دا نحویین په دوو ګروپونو کې تقسیم شو. په څو ګروپونو کې یو ته کوفیین وی او بل ته بصریین وی. بیا د علم النحو مزید تحقیق او تدوین بصریین او کوفیین حضراتو کړی دی او حق ادا کړی دی. اوس په بصریین او کوفیینو کې چې په دې فن باندې کوم شخصیاتو کار کړی دی نو د هغې شخصیاتو لږ نومونه واورئ. پوه شوئ. لکه تاسو مخکې هم اورېدلي امام مبرد رحمه الله تعالی په دې فن کې مزید تحقیق وکړو. امام اخفش رحمه الله تعالی، امام مازنی رحمه الله تعالی، علامہ زجاج رحمه الله تعالی، ابو علی فارسی رحمه الله تعالی، علامہ جرجانی رحمه الله تعالی او جار الله زمخشری او دغه شان علامہ ابن هشام او علامہ رضی رحمهم الله تعالی او علامہ ابن حاجب صاحب کافیہ مصنف کافیہ او ابو حیان رحمه الله تعالی صاحب د هدایت النحو.
نو دې ټولو عذراتو په دې کې مزید څه وکړو تحقیق وکړو مزید او دقه عذرات دقه دوه ګروپونه دي یو ته صرف یو ته کوفیین وي یو بل ته بصریین وي ګوره چې څنګه لکه منګه احناف فقها په دوو ګروپونو کې تقسیم دي یو ته فقها ما وراء النهر وي او یو ته عام فقها وي حالانکه په دیو په منځ کې داسې اختلاف دومره غټ نشته خو بهرحال تحقیق چونکې دیو هم تحقیق کړی او هغې هم تحقیق کړی نو د تحقیق په بنیاد باندې گویا د علاقو په بنیاد باندې دیو تقسیم شوي دي د علاقې په بنیاد باندې او دقه شان بصریین او کوفیین دا هم د علاقې په بنیاد باندې تقسیم شو پوه شوئ یعنی دا علاقائی تقسیم دی کومه تقسیم دی ها پس ناو کې به انشاء الله تعالی موږ وایو چې د دیو په منځ کې په څه څیزونو باندې اختلاف ضرور شته اختلاف خو هغه د تحقیق مسله ده چې چا تحقیق یو شان دی او د چا تحقیق بل شان دی په دې باندې پوه شوئ اچھا دا د علم النحو ابتدایي خبرې وي اوس مخکې راځئ ګورئ د ټولو نه مخکې موږ وی چې د علم النحو تعلق د الفاظو سره دی د څه سره دی الفاظو سره یعنی د لفظي غلطۍ نه به موږ ځان څه کوو بچ کوو نو د لفظي غلطۍ نه انسان لفظي غلطي انسان اله کوي چې کله خبرې کوي چې کله که داسې نه ده چې څوک خبرې کوي نو لفظي غلطي کوي او چې څوک خبرې نه کوي لفظي غلطي کوي چاړه لفظي غلطي کوي نه کوي نو د دې وجې نه چې د لفظي غلطۍ نه بچ کېدو دپاره چې د علم النحو غرض دا دی چې د دې په بنیاد موږ د لفظي غلطۍ نه بچ شو نو ظاهري خبره ده لفظي غلطۍ له لفظ ضروري دی سر ضروري دی لفظ ضروري دی اوس لفظ څه ته وایي نو لفظ لغوي معنا ده اشتل په خبر باندې پوه شوئ وی اکلت التمرة ولفظت النواة ما څه وخوړه تمره کجوره چیواره مې وخوړه او ما د هغې اډوکې څه کو واړتو ومیشته ومې غورځو په خبره پوه شوئ نو د لفظ معنا ده غورځول په خبره پوه شوئ اچھا دا خو لغوي معنا ده اصطلاحي معنا د لفظ ده ما يتلفظ به الانسان په کوم څیز چې انسان تلفظ وکي هغې ته لفظ وایي په کوم څیز چې انسان تلفظ وکي هغې ته لفظ وایي معنادار وي یا غیر معنادار وي حقیقت وي یا مجاز وي د دې سره بحث مباحثه نشته خو چې په کوم شیز باندې انسان تلفظ وکړو نو دې ته څه وایي لفظ وایي لفظ اوس د انسان اوس ګوره چې کله انسان د خولې نه یو څیز رایستلی نه وي نو دې ته لفظ به نه وایو څه به ورته نه وایو لفظ تعلق د خولې د رایستلو سره دی کله چې په ذهن کې یو څیز موجود نو دا الفاظ نه دي کله چې یو څیز د خولې نه راوځي نو دې ته به څه وایو لفظ وایو څه به ورته وایو لفظ به ورته وایو بیا د دې لفظ دوه قسمونه دي څو قسمونه دي دوه یو ته وایي لفظي موضوع او یو ته وایي لفظي مهمل لفظي موضوع او لفظي مهمل تاسو د دې لږ وجه حاصل زده کوئ په خبر پوه شوئ اچھا لفظ موضوع لفظ पे मानादारी या मानादार बनाई लफ्ज मानादार होगा या नहीं अगर मानादार हो तो लफ्जी मौजू अगर मानादार नहीं है तो लफ्जी मुहमल ब्याद लफ्जी मौजू और लफ्जी मुहमल दा द लफ्ज अقسام شو द अقسام شو द लफ्जी मौजू
بیا نومونه دي معنادار ورته هم وایي با معنا ورته هم وایي لفظ مستعمل ورته هم وایي لفظ مستعمل ورته هم وایي او د لفظ مهمل هم نومونه دي بمعنى غير مستعمل غير موضوع او مهمل غیر موضوع او مهمل د دې مثال د دې د منګ وایو په پښتو کې چای سوایو د چای معنا شته که نشته چای هغه سیستوي چې په هغې کې چینی واچې اوبه واچې پی می ور واچې او پوخې کې دې ته څه وایي چې خو د دې سره یو موږ چې کله چاته صد کوو یو بل لفظ ورسره استعمالو څه ورته وایو چې مې وسکه څه وسکه مې وسکه نو د مې څه معنا خو نشته که نه که شته نشته خو دا چې سره موږ دغه لفظ استعمالو د چې سره موږ دغه لفظ استعمالو حالانکه د مې څه معنا د چې خو معنا شته خو د مې څه معنا نشته نو چې دا لفظي موضوع ده او مې لفظي مهمل له مې لفظي مهمل له خبره پوه شوي اچھا منګ کله ناکله وایو اوبه لکه چاته چې وایو اوبه وسکه که نه راځه اوبه وسکه نو ورسره څه وایو موبه څه ورسره وایو موبه اوبه موبه نو د اوبو خو معنا شته خو د موبو څه معنا شته نه نو دقه موبه چې کومه ده دا لفظي مهمل له او اوبه لفظي موضوع ده لفظي اچھا تاسو په دغه کې مثال والی مثلا دا خو من پښتو په اردو کې مثال والی په اردو کې چې کله انسان بل ته صد کوي نو څه ورته وایي چای شای چای شای په اردو کې عمومي طور باندې دا مهملات شروع کیږي د شین نه د څه نه او د واو نه مثلا چای وای چای وای چای شای پانی وانی پانی وانی اوبه موبه پوه شوي اچھا دا لفظ مهمل شو ګوره لفظ موضوع او لفظ مستعمل دیتا کلمه هم وی څه ورته وی کلمه بیا د کلمه د کلمې دوه قسمونه دي یا لفظ مستعمل ورته تاسو وایي د دې دوه قسمونه دي د دې دوه قسمونه دي یو ته مفرد وی او بل ته مرکب مفرد لغوي معنا ساده او د مرکب لغوي معنا نو مفرد معنا ده یوازې شوی یوازې شوی اکیلا کیا ہوا اکیلا او د مرکب معنا ده ملایا ہوا ملایا ملاو شوی جوړ شوی د یو بل سره پیوست شوی د یو بل سره پیوست شوی نو مفرد او مرکب الاسان الفاظ تاسو په ذهن کې آسان تعریف دا کیږي چې په یوه معنا باندې دلالت کوي نو مفردي د یو نه په ډېرو معنو باندې دلالت کوي نو هغې ته به څه وایو مرکب څه ورته وایو مرکب خو وجه حسري دا دی جزئی لفظ جزئی لفظ جزئی معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں جزئی لفظ جزئی معنی پر دلالت کرے گا یا اگر کرے تو مرکب اگر کرے تو اگر نہیں کرے تو مفرد ابھی میں مثال دینے لگا ہوں یہ جو میں نے وجہ سر بتا دیا نا نو دا وزتا سر پیٹ کم گورے ځان سره مثال ولیکئ غلام لفظي غلام دا غلام ټوکړي ټوکړي کوي په منځ بیل بیل کوي غین جدا کوي لام جدا کوي الف جدا کوي او میمه جدا کوي اجزا اجزا کوي اجزا چې کله غین لام الف میم موږ جدا جدا کو نو غین په څه معنا دلالت کوي لام په څه معنا دلالت کوي الف په څه معنا دلالت کوي میم په څه معنا دلالت کوي
نه تر څو پورې چې دا موږ یو ځای کړی نه وي نو په یو معنا دلالت نه کوي. نو جزء لفظ دا الفاظ موږ اجزا کړل که نه غین لام الف میم جز کو که نه نو دا به معنا دلالت کوي د معنی په جز باندې دلالت کوي په یو جدا معنا دلالت کوي نه چې نه کوي نو دې ته څه وایي مفرد. څه ورته وایي مفرد. اگر دلالت کرے یعنی جزء لفظ جزء معنی پر دلالت تو اس کو کہیں گے مرکب. کیا کہیں گے پوش ہوئی گورے وس غلام زیدن غلام یو لفظ دے زیدن بل لفظ غلام په یو معنی دلالت کوي او زید کوي که نه کوي کوي نو دې ته به وایو مرکب. دې ته به څه وایو مرکب. پوه شوي په دې باندې؟ اچھا اوس د دې پورې تاسو پوه شوئ. اوس به یو نقشه جوړه کړئ ښایسته شه داسې غټه پاڼه باندې جوړه کړئ چې د اول نه واله د اخري پورې پوره نحوه موږ په یو نقشه راولو. د ټول نه مخکې ولیکئ لفظ بیا دې ته دوه ډیشونه راکاږئ سایډ ته دوه غشي راکاږئ سیټ ته یو ته ولیکئ لفظي موضوع او بل ته ولیکئ لفظي مهمل. بیا د لفظي موضوع نه یا لفظي مستعمل نه کیله راکاږئ لاندې او یو ته ولیکئ مفرد او بل ته ولیکئ پوه شوئ. نو دا په لږ ځای کې چې پوره نقشه پوره شي. صحیح ده؟